بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکه نه مخکې سر کې الله رب العزت د مقربینو بحث وکړو. دکه شان د اصحاب الیمین د خلاص والا ملګرو بحث وکړو چې چاته به په خلاص عملنامه ملاویږي. بیا دکه شان الله رب العزت د جنت والا او د جهنم والا او تذکره وکړه چې جنت والا څنګه خلک دي یا جهنم والا څه دي، دي ته به څه ملاویږي، ای ته به څه ملاویږي، دي څه کول وغیره یا په کوم حالت کې وای داغه تذکره وشوله. اوس الله رب العزت ورپسې بیا خپل نعمتونه ذکر کړل او دلته الله رب العزت بیا د قران پاک شان بیانې سي صداقت قران بیانې. نو الله فرمای فسبح بس تسبیح بیانوا پاکیزگی بیانوا باسم ربک د پاکه د نوم د رب خپل سره فپاکه د نوم سره د باسم ربک په نوم در خپل العظیم چې ډیر لوی دی، چې ډیر لوی دی. نو لوی ذات څوک دی؟ الله. فلا اقسم نو بس قسم ورم الک لا چې دی هر ځای کې د نهي د پر نه راځي ها. نو فلا اقسم داسې وایا خبره هغه نه د کوم چې ته پیغمبر د ځان نه د جوړه کړي. اقسم د سکوما اقسم ز گواهی جوړېږم گواهیم په دې باندې چې د قران په دې نزول باندې ها. فلا اقسم نو ز قسم خرم بمواقع النجوم په هغه پریوتلو د ستورو په ځای باندې دا ستورو د پریوتو په ځای باندې پاغه ز قسم خرم. وانه یقینا دا قران عظیم الشان لقسم وانه یقینا دا لقسم دا قسم دی عظیم عظیم لو تعلمون که چرته تاسو پوهیږئ دا کم قسم چې الله رب العزت وخوړه د قران د پاره نو دا قسم عظیم لو تعلمون دا قسم عظیم دی. او کاش چې دا بنده پوهیږي. الله دې په هر نصیب کړي. دا الله رب العزت صرف خبره چې بنده ته خبرو کې مالک چې تا ته خبرو کی، استاد شاګرد ته خبرو کی، پیر چې دې مرید ته خبرو کی، مشر کشر ته خبرو کی، بس دا کافی ده کنه. او بیا هغه زمون رب دې ته دا ټول مشران را جمع کا، کشران را جمع کا، همزور انسانان کائنات را جمع کا. دا د رب په مقابله کې څه کول شي؟ د ماشي د برابرم نه دي، داغه د وزر برابرم نه دي. نو دا رب درته چې یو خبرو کی چې بس قران دا زما تر به بس دا کافی دی. خو الله درته سره د قسم خوري. نو وانه یقینا دا قران چې لقسم وانه یقینا دغه چې لقسم دا قسم دی لو تعلمون که چرته پوهیږئ عظیم عظیم. انه یقینا دا لقران دا قران چې کریم عزت والا دی. قران څه دی؟ عزت والا کلام دی. ښا نو الله رب العزت ویل عمل کول دا غي باندې پوهه دا ایوان دی رسول دا ای قانون دا ټول دا نصیب کی. الله فرمای انه لقران کریم یقینا دا قران چې دا عزت والا دی. الکه چې څوک وي نو هغه عزت والا، چې څوک اوري هغه عزت والا، چا چې به ایمان راوړي دی هغه عزت والا، څوک چې روان دي رسوي هغه عزت والا، څوک چې د قانون د لپاره جدوجہد کوي هغه عزت والا، څوک چې محبت کوونکی دی هغه عزت والا، څوک چې په پرامینو باندې سوچ او فکر تفکر کوي هغه عزت والا، څوک چې د فقهي مسائل راو باسي هغه عزت والا، څوک چې د سربو د نحو په قاعده سمبالي هغه عزت والا. نو د قران سره چې په هر حساب باندې سړی وابسته هغه څه شي دی؟ عزت والا دی. او دغه عزت ته الله رب العزت تر اخره پورې را نصیب کړي. ها ګوره د قران پاک یو عام مثال لیکه سوړی کسوړه کپڑا را کنه که چرته بار پرته خلکو بډیران ته مشتل بل سبل سو خو چې دغه کسوړه د قران پاک سره ولګیدل نو د اغي چې کله خلک وینځي د اغي وبم چې د پناله کې نه ورځي ها ولی کو پناله کې وځي به د بی راځي اچھا ته په دیواله چې چرته ډډې ته چې د خلکو خپې پیران شي ولی د دې کپړې نسبت د چا سره راغلي دي د قران پاک سره نو چې زمو ستان نسبت د قران پاک سره چې ته په ایمان او عزت بنه راکې عزت ورا کوي الله دې را نصیب کړي د عزت
بیا الله فرمای انه لقرآن کریم، یقینا دا قرآن عظیم الشان دا عزت والا دی، فی کتاب پداس دفتر کې مکنون چې محفوظ دی. سیاق و سباق ته وګورئ، صرف دا معنی بنګي چې بس یو معنی وکي. نو فی کتاب مکنون په دفتر محفوظ کې لا یمسه، نه به مس کوي دی قرآن پاک، نه دی مس کوي دی قرآن لرا، نه مس کوي دی قرآن پاک لرا الا المطهرون، مگر پاکیزه فرشتي، پاکي کلی مزیدار فرشتي. نو کاکا انسدي په قرآن پاک لیکلي یا خلق سوی لا یمسه الا المطهرون، وای نه مس کوي دی لرا مگر پاک لاسونه چې جسم دی پاک وي. کاکا دې ځکه دا کم ځای نه وروته لوی به خلق پکې اختی. دلته سیاق سباق ته وګوره، دلته خو فرشتي یادې مراد دی هغه دی. نو دا قرآن پاک چې دا په لوح محفوظ کې دی، دا پاک مقرب فرشتي چې دی هغې دې ته لاسرسی دی. مستوی چې بیا د قرآن باره کې خبره د کم ځای نه راغله، نو هغه د دین هم ثابتېږي راوتیتی شي. او دکه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونه ثابته ده، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن پاک له به پاک سړی لاس وړي. بس صحیح ده، سله ثابته شو. نو لا یمسو، نبا مسا کوي دی قرآن پاک، ندی مسا کوي دی قرآن پاک لرا، یا نمسا کوي دی لرا الا المطهرون، مگر پاک. نو پاکی سوکو فرشتی. تنزیل دا قرآن پاک نازلی دن کی نازلی گیا نازل شوی دا چا دا جانبا من رب العالمین، دا اللہ رب العزت دا جانبا. دا چا دا جانبا دا رب العالمین دا جانبا، دا طول عالم دا رب دا جانبا. لستا سو آواز نخیجی، دا طول عالم دا رب دا جانبا. افا بهذا الحدیث، نو اللہ رب العزت فرمائی افا بهذا الحدیث، آیا پدی خبرو باندی یا پدی معجزاتو باندی پدی نخو باندی پدی کلام باندی انتم مدہنین، تاسو انکار کون کیے، تاسو پدی کلام باندی پدی خبرو باندی پدی عزت باندی تاسو انکار کون کیے. نو وای من په انکار کون کی نیو، الحمدللہ من ټول مسلمانان یو، الله دې استقامت را نصیب کی. من په انکار کون کی نیو، الحمدللہ. الله فرمای وتجعلون، او تاسو ګرځوي رزقکم پیش خپل، انتم چې یقینا تاسو تکذبون دروغ وای. اې دا یو نیم بنده کار دی چې بس ټوله ورځ به دروغ الغشا به دوړی، ټوله ورځ به اخوا دی خوا. الکا چرته الله رب العزت یاد کا، دا الله په محبوب صلی الله علیه وسلم درود شریف وای، دغه هم لګو کا. دغه شان چې دی دغه شان چې دی د چا د ښېګړې کار وکړه، د خیر ښېګړې کار وکړه، د خیر ښېګړې خبره وکړه، دوه مسلمانان په خپلو کې روغ کا. نو وتجعلون، او تاسو ګرځوي رزقکم پیش خپله. رزق نارځه کې مراد رزق نه یو، که رزق هم تیوالن بیا هم سمې خوري. انتم انکم چې یقینا تاسو تکذبون، تاسو څه کوئ دروغ وای. فلولا، نو بس ولنا، بس ولنا اذا په هغه وخت کې بلغت الحلقوم چې تاسو ساو رسیدي مرې ته. تاسو خو دروغ وای کنه، خلاف ورزي د شریعت کوي کنه، نو چې کله دا ساو رسیږي تاسو دې مرې ته، وانتم، او تاسو حين اذن په دغه وخت کې تنظرون، کتون کې به تاسو خو خدای نه مانه، الله رب العزت نه مانه، کافرانو ته الله وي. نو چې کله دا تاسو دا ساچ دا د مړې ترورس په حدیثو کې راځي چې کله یو نیک بنده یا غله فرشتي راځي نو په هغه باندې سلام واچي، چې السلام علیکم، څه به واچي یا سلام به واچي. او بعضې حدیثو کې راځي چې د ده د استقبال لپاره د درود لپاره 1500 فرشتي ځان سره راولي. څومره؟ 1500 فرشتي، او 3 قسمه ورسره رومالونه وي، د هغې قسمه قسم خوشبويي دی، په هغه خوشبویۍ کې چې دی په هغې کې لګیا یا نو دغه خوشبویۍ سره چې دی څه شي دی په دغه کې لګیا یي، مصروف وي چې د هغې د لاسه په هغې کې ساه وځي او ده ته پته هم نه لګي. الله دې داسې مرګ موږ ته نصیب شي. او چې د چا کاته روانه وي نو الله ورته فرمایي فلولا، نو بس ولنا اذا په هغه وخت کې بلغت الحلقوم چې
ستاسو ساره ورسېدې مرۍ ته وانتم او تاسو حینئذ په دغه ځای کې به تنظرون تاسو به بیا کتونکي نو خلک به بیا نیغ به ګوري نو دا سره خوا کې پروت دي تا ته دا پته نه لګي چې په ده باندې اوس دا ځان کتن اسان دی او که ګران دی معاملې د چا سره ده د الله رب العزت سره د وخت لوی امام دی غالبا امام مالک صاحب یا امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله وفات کېده نو حدیث کې راځي لقنوا موتاکم لا اله الا الله تاسو خپلو مړو ته تلقین ورکړئ د لا اله الا الله نو هلکه علما وایي تلقین مطلب دا دی خوا کې ورسره تیزه تیزه کلمه وایه دا ورته مه وایي چې شابه کلمه ووایه ښه نو په هغه خو سخت دا برټي چې نه وی خو بیا دې زمونږ کلي شي یا چې زمونږ خو چې یو وایي چې زه دې لمونځ کوم بل وایي زه هغه ته کوم یو چې وایي زه ښه کوم بل وایي زه بد کوم پښتانه چې دا خو د خیره په یو لار یو بل سره نه ځي بیهي نه ځي چې یو بل سر نه یو بل سر دې زده وي او یو کس کلمه وایي او ته ورته کلمه وایي هغه بل وایي چې نه ویم نو هلکه دغه ټیمې ولې خرابې نو د دې وجې وایي تاسو ورسره تیزه تیزه کلمه ووایه نو دې ورته وایي کلمه ووایه پلار ته وي هغه ورته وي اوس هغه خپل حالت کې هغه ورته لانا دې نوي ځنکدنې دی لږ وخت پس ډېر سخت بیا اوښ کې راغی دوی ورته وایي چې صاحب موږ سره خو ډېر غم شو تاسو خو موږ درته کلمه ووایو تاسو کلمه نه وي نو موږ وایي د وخت لوی امام به بغیر د کلمې لاړ شي هغه ورته ما خو تاسو ته څه نه دي ویلي ستاسو په خبره خو زه نه یم پوه شوی وایي تا چې وایي موږ به درته کلمه ووایو تا به چې نه وایي دا خو راته شیطان سر ته ولاړو او دا خبره به یې راته کوله چې زما د جال نه ووتې زما د جال نه خلاص وي نو ما ورته چې لانې موتې ساره کې دا شته ما ورته چې لانې موتې بیا به راته وایي چې زما د جال نه ووتې ما ورته چې لانې موتې زه خو هغه سره لګیا تاسو خو ما څه نه دي ویلي نو ګوره اوس د خلکو دا ګمان خلکو بیا جوړول چې بیا به کلمې لاړ نو لږ دغه په کاري خانو چې چا باندې سخت دی بس هغه سره خوا کې کلمه وایه تیزه الله دې را نصیب کړي او حدیث کې راځي وی من کان اول کلامه او حدیث کې راځي لا اله الا الله دخل الجنه او بل حدیث کې راځي من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه و دا چې اول کلام لا اله الا الله ګرځي او دا چې اخري کلام چې کله وفات کیږي سو ګرځي لا اله الا الله نو دې به جنت ته داخلي الله دې موږ ته نصیب کړي ابو زرعه رحمه الله دا حدیث لوی محدث دی او شاګردانو ته دا حدیث وی من کان اخر کلامه لا اله الا الله چې څنګه ورته دی ګوري وي نو بس پدې دې سا ورکړه دخل الجنه الله جنت ته الله فرمای فلولا اذا بلغت الحلقوم بس فلولا بس ولنا اذا بهغه وخت کې بلغت الحلقوم چې د اسام څخه درورسي مریدا وانتم متاسو حين اذن بدغه ځای کې تنظرون بیا وګوره ونحن ومنغا اقرب ډیر نږدې الیه دی بنده منکم استاسنا الګا تاسو را بخوا کی کاکا ماما زوی بلی ته وګورئ زور ته سم نږدې الله واستانه ورته زیات نږدې الله څه فرمای ستانه ورته زیات نږدې نو ونحن اقرب الیه منکم من تزیاد نږدې استاسنا ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه وینئ فلولا نو بسولنا ان کنتم کچری تاسو غیر مدینین دا چا محکوم نه کچرته تاسو وای چې په موږ د سوق مالک نشته زمون خالق نشته سوق نه مانه چې موږ د چا محکوم نه یو د چا د حکم لاندې نه یو نو ترجعونها واپس راو ګرځوي دلره الګه سوق دا واړي چې زوی می وفات شي علاوه به سوق دا واړي چې زوی می وفات شي نه سوق دا غواړي چې پلار مو وفات شي سوق هم نه غواړي سوق دا غواړي چې ورور مو وفات شي الله وی چې تاسو زما حاکمیت نه مانه حاکمیت اعلی نه مانه نو ترجعون هدي مړي درا واپس کې کړه دا واپس کې خوا کې در سره پروت ما دې ساوه سره روح می دوبه سره کته را واپس ترجعونها نو واپس راوګرځي دلرا ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی فاما ان کان اوس کچته وی دغه بنده من المقربین د نږدې خلقونه د نیکانو نوی فروح نو د لپاره څه شي دی آرام دی وريحان او د لپاره د جنت خوشبو دی یا د لپاره خوشبو ګلونه دي مزیدار ګلونه دی والله وجنت نعیم او جنتونه دي د نعمت والا و اما ان کان اوس دا مقربین شو اوس الله فرمای و اما ان کان او کچرتوی دی من اصحاب الیمین د صاحبانو د خلاصنا
فسلام لک نو سلام دې ستا لرا من اصحاب الیمین د صاحبانو د خلاص نه. اوس بله ډله واما ان کان او که چېرته درېیمه ډله واما ان کان او که چېرته وي دغه بنده من المکذبین د دروغجنو نه چې الله یې دروغ ګڼو نعوذ بالله من ذلک پیغمبر یې نه منو قرآن یې نه منو که چېرته دغه خلکو نه وي الضالین د ګمراهانو نه نو فنزل من حمیم فنزل من مستیا ده من حمیم د یشیدلو اوبو ده. الله رب العزت فرمایي چې یشیدلو اوبو ته به دې ور اچولی شي یا شیدلې اوبه به په دې څکلی شي. حدیث کې راځي تاسو ته ما ویلي چې په خوله څنګه دغه اوبه وڅکي نو چې دننه کلمې هر څه وي دا به د دسماتي په ځای باندې باروزي ټوټې ټوټې او دا به دې بیا به فرشتې ورله په خوله کې اچي دکه شان به دا ټول کیسه روانه وي. الله مې وساتي. فنزل من المسیا د جهنمیانو د دې دروغجنو من حمیمین د څه نه ده دا یشیدلو بودا و تصفیت جهیم و داخلی د جهنم ته د دوزخ ته دی. ان هذا یقینا دا له هم دغه حق الیقین دا د حق قابل خبره ده د اعتماد خبره ده دا یقیني خبره ده چې کوم دک شان بکیږي. الله رب العزت موږ د خپل عذاب نه بچ کی. فسبح بس تسبیح بیان او باسم ربک فنم در خپل سره العظیم چې ډیر لوی ذات دی. دا اتفاقی کار دی دا الله په دې خپل کلام باندې ډیر خپوي دا مو استاد ذهن ډیر نه رسی. الله په دې درې سورتونو کې خاص کرتا له زجرم درکو پوي هم په نعمتونو خپل زیات ذکر کړو او په درې واړو سورتونو کې دا کم چې تیر شو دا الله ذاتی نوم پکې نشته ټول صفاتي نومونه دي. کوشش دا پکار دی چې موږ په مخلوق باندې رحم کوو او دا دغه رحم د حاصلولو کوشش وکړو. الله رب العزت کړه توفیق